بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. المفعول له هو اسم ما لأجله يقع الفعل المذكور قبله وينصب بتقدير اللام نحو ضربته تاديبا أي للتاديب وقعدت عن الحرب جبنا أي للجبن وعند الزجاج هو مصدر تقديره أدبته تاديبا وجبنت جبنا. فدې عبارت کې مصنف تاسو ته د منصوباتو څلورم قسم مفعول له بیانوي. المفعول کې الف لام په معنی دی الذي اسم موصول له، ٹھیک ده، او مفعول له دا څه ده؟ صله ده. نو تقدیری عبارت به څه شي؟ الاسم الذي فعل الفعل لاجله، چې فعل د دې د وجه نه شوی وي. د لغوي معنا شوله. څه معنا شوله؟ لغوي معنا شوله. اصطلاحي معنا به څه شي؟ اصطلاحي معنا دا دا شارح تعریف په خپل کړی دا هو اسم ما لاجله يقع الفعل المذكور قبله. مفعول له دی اغي شنو ماده؟ مفعول له دی اغي شنو ماده چې د اغي د حصول د پر فعل وکي شي، یا مفعول له د اغي شنو ماده چې دغه د وجود د وجنه فعل وکي شي. شوی لکه اول صورت مثال به شي ضربته تاديبا. نو دې کې د تاديب د وجنه فعل ضرب کې شوی دا چې ما پلان کوي اوله ضربت زیدن تاديبا مو زید اوله د دې پر چې ادب به توخیمه. نو د ادب خالو د پورا یا ادب خالو د وجنه فعل د ضرب کې شوی دا پوشي او کله دی وشه د موجودګۍ د وجنه فعل وکي کیږي. لکه قعدت عن الحرب جبننا چې زه کېنوستم د جنگ نه د بوزدلۍ د وجنه. نو بوزدلی د اول نه موجوده و، بوزدلی د اول نه موجوده و، نو د بوزدلۍ د موجودګۍ د وجنه د جنگ نه سړی کېنوستل. پوښه به کنه هو دا راجع ده المفعول له ته، دا معرف ده. اسم ما لاجله يقع الفعل المذكور قبله دا معرف ده یا تعریف ده. او په هر تعریف کې جنس او فصل وي، نو په دې کې جنس او فصل شته دي. اسم جنس ده او لاجله يقع الفعل المذكور ده فصل ده، مصدر فصل ده. نو اسم کې ټول اسماء شامل، ټول اسماء ته شامل ده. کا مفعول له ده او کا نه ده، ټیک ده، ټول مفاعیل ته شامل ده. خو چې کله لاجله يقع الفعل المذكور وي نو دې ستیا نور مفاعیل اوتلو. پوښې په کنه ها اوس یې وينصب بتقدير اللام، او دې ته بنسب ورکول شي د لام په تقدیر سره. نو دې ځکه د مصنف د دې عبارت نه دې طرف ته اشاره وکړه چې مفعول له کلام مقدر وي او مذکور وي مفعول له به وي، ٹھیک ده کنه. خو د نسب د پر شرط دا چې لام به مقدر وي، نسب د پر شرط صدا لام به مقدر به وي. او جمهور یې چې د مفعول له د پر شرط دا چې لام به مقدر وي. کچې کلام مذکور وي نو دا مفعول له نه جوړیږي، بیا ښه دا مفعول له نه جوړیږي بلکې دا به مفعول به په واسطه د حرف جر جوړیږي. پوښې به کنه ما پرونه خبره ده مرګ کو درته نشته. ٹھیک ده کنه مفعول مفعول کی کومه خبره کړې و هغه د ذکیم ده. پوښې وينصب بتقدير اللام نحو ضربته تاديبا دادي چې د فعل د وشه د حاصلېدل لپاره فعل وکړي شي دغه مثال ده. ٹھیک ده کنه. پوښې تعریف باندې پوښې تعریف په څه وکړل هغه شی چې دغه د حصول لپاره فعل وکړي شي، یا هغه شی چې دغه د وجود د وجه نه فعل وکړي شي. نو چې د کوم شی د حصول لپاره فعل وکړي شي مثال به شي لکه ضربته تاديبا. تاديبا د ځکه مفعول له ضربته فعل لپاره او د ضرب فعل وکړي شوی دا
د تادیب حاصل اول لپاره د ادب د حاصل دلو لپاره پوښي او یا هغه شی چې دغه د وجود د وجنه فعل وکړي شوی لکه قات عن الحرب جبنان نو اول جبن موجود شول هغه نه بعد هغه بعد فعل راغله نو جبر موجود و نو فعل شي شول فعل دی قوت عن الحرب واقع شول وینه شوی مړه پی جنگ نه نسته وکړه وشول چې سړی بوزدل و دی اولنا ٹھیک ده کنه نو بوزدلی موجوده و نو جنگ نه سړی کې نسته وینه شوی پی او کنه ورونه ځان په غوړه ښه هو قات عن الحرب جبنان ای للجبن وعند الزجاج هو مصدر تقديره اتبته تادبا پدې عبارت کې مصنف د نحویانو یو اختلاف بینوي اختلاف طرف ته اشاره کړی دا هغه صدا چې علامه زجاج سے بیاي چې دا مفعول له په حقیقت کې مفعول مطلق ده په حقیقت کې څه ده مفعول مطلق ده ٹھیک ده کنه دا یو مستقل قسم نه ده پوښي او جمهور نحیان یی چې نه مفعول له دا یو ځان ته قسم ده دا یو مستقل قسم ده پوښي او علامه زجاج ویل دا خبره کوي هغه چې ځکه چې دا مفعول د ذکر اصل کې دا مصدر و ٹھیک ده کنه او د دې فعل چې دا محذوف ده په اصل کې و ادبته بالضرب تاديبا اصل کې څه و ادبته بالضرب تاديبا چې مو هغه ته ادب وخله ٹھیک ده کنه ادب خاله په والو سره پس سره په والو سره پوښې په او دا بل یی چې دا اصل کې و وجبنت بالقعود يعني الحرب جبنان چې مو بوزدلی وکړه د جنگ نه پکې نستلو سره بوزدلی کوله پوښې ادبته مو ادب بخله سمانه نه مو ادب بخله بالضرب پوالو سره تادیبا ادب خاله او دی بل معنا به شي وجبنت بالقعود يعني الحرب جبنان چې مو بوزدلی وکړه د جنگ نه پکې نستلو سره جبنان بوزدلی کوله په تقدیر باندې پوښه جمهور سے جمهوری چې نه مفعول له ځان ته قسم ده او مفعول مطلق ځان ته قسم ده دا بیل قسمونه دي پوښه دا ځان ته قسمونه دي دا یو قسم نه ده و چې کچره داسې شي کنه کچره داسې شي چې یو په بل باندې محمول کوته چې بس دا پدای کې داخل شول نو بیا خو ډیر اقسامونه لوسو وینځو بیا وسو کو ډیر اقسامونه به لوس وینځو ځکه چې بیا به حال به پس کې داخل شي مفعول به کې به داخل شي پوښین لگا جاءني زید راکبن بس شي دا فصل کې جاءني زید فی وقت الركوب جاءني زيدنا في وقت الركوب ٹھیک ده کنه نو اوس وخت ظرف ده کنه ٹھیک شو نو مفعول به به جوړیږي ٹھیک ده پونه شي په ورسې دی په دې عبارت کې مصنف سے یو اختلاف طرف ته اشاره کړی دا چې د علامه زجاج د جمهور په منځ کې ده نحیانو پر نه جمهور یې جمهور کول صحیح ده او کنه ٹھیک ده د عبارت کې مصنف د اختلاف طرف ته اشاره کړی دا چې هغه د چا په منځ کې ده علامه زجاج او د جمهور په منځ کې ده علامه زجاج سي علامه زجاج جاي چې د مفعول له دا مستقل قسم نه ده بلکې دا مفعول مطلق ده پوښي مفعول مطلق من غیر لفظه ده مفعول مطلق من غیر لفظه ده یعنی چې دې کې د دې فعل او محذوب ده ٹھیک ده کنه نو فصل کې سو ضربت ده تادیبا و ادبته بضرب تادیبا ادبته بضرب وجبنت جبنان اصل کې جبنت بالقعود يعني الحرب جبنان ودا څه کې علامه زجاجي
ترجمه ته ما وکړه پوه شو په خبره باندې خود زجاج دا خبره صحیح نه ده زجاج خبره صحیح نه ده جمهور صحیح جمهوری چې د ځان ته مستقل قسم ده جمهور صحیح چې ځان ته مستقل قسم ده نو د زجاج خبره صحیح نه ده ویلیم زکا کچری مو داسې تویلونه کوو تویلونه دیو جنبه ډیر اقسام چې دي اب لوړ بشي خارج بشي ختم بشي بالکل پوښې کایو قسم په بل قسم کې داخله وي نو اوته چې د اول قسم ختم شوله پوښې د دویم قسم داخله ولو دی وجنه نو بیا به ډیر شون چې دي اب څه شي ختم بشي حال به په مفعول به کې داخل شي حال به څه کې مفعول به کې زکه چې موږ چې د جاءني زید راکبن د فصل کې وو جاءني زید فی وقت الركوب څه ده زید فی وقت الركوب نو دې کې دا وګره د پڅ کې داخل شول مفعول به کې داخل شول بس تخا